زه د هغه پښتنې خاورې پښتون یم زه د هغه پښتنې خاورې پښتون یم چې ښایست یې د چمن د غرونه غرونه زه سایل په اپریدو کې زه خخیل یم خړ خیبر زما وطن د غرونه غرونه سلامونه نیکی هیلې احترامات قدرمنو زه یم رحیم سجاد تاسو ګورو فاټا ټوډے امید لرم چې ښه به په خیریت سره به د صحت په جامې کې به پټ و قدرمنو تاسو رحیم سجاد نن بیا خړ خیبر لغلی ده او د حمزه بابا په مزار کې ناست یم قدرمنو د تاسو په ډېرې غوښتنې باندې نن راسره داسې یو میلمه نسته چې د تعارف محتاجه نه ده یار حسین سایل صاحب قدرمنو تاسو ډېره غوښتنه وه چې سایل صاحب نه یو پروګرام بل ریکارډ کنن بیا راغلی یم سایل صاحب سره به خبرې اترې هم کوو د هغه نه به څه واورو هم د هغه نه به د پښتو غزل هم واورو د هغه نه به نظم هم واورو د کوشش به کوو چې د هغه نه د اردو شاعري هم واورو چې ته هم ماسو مسراوز اخلا وعلیکم سلام رحیم سجاد صاحب د فیاض مومن صاحب او د کیمرمین شاکر صاحب ډیره مننه چې دا تکلیف یې وکړو چې ورته وایم چې ژوند هغه دی چې تېرېږي بې احساسه ژوند هغه دی چې تېرېږي بې احساسه د احساسه سره هسې جګر خون شي نو بس دا چې بس په دا یو څو خبرو باندې زه ګیله کم چې راتلونکی نسل یعنې موجوده که په ټي وي کې که په دغه کې چې ډېرې خبرې د پښتو بدلې کړې او په انګریزۍ ته یې واړلې باید دي چې موږ دا خپله پښتو نوې راو امیدي کو په نصابونو کې هم شامله شي په مدرسو کې هم شامله شي او خپلې ژبې له مونږ قدر ورکو مونږ عزت ورکو نو واحد د معامله سي چې په پښتو لیکل هم پوهېږي لیکي او په ویناو په دغه یې هم پوهېږي په اړاوېدو یې هم پوهېږي دا ما ورته ویلي چې وبې هم نه بخم خپله ژبه به نه پرېږدو قومونه دي لګیا د خپلې ژبې تاره کیله او پښتونه تا ته کړي د پښتو ژبې سیالیله نو دغسې خبره ده نو بیا ورځ ما یو غزل ولیکلو نو ناظر استاد ته مې وویل چې یو 3 بیته مې لیکله او یو 2 بیته ورسره ولیکه نو ویل چې راکړه 5 خو به ولیکم نو ما ورته ویل چې صحیح ده خو دا کې 2 دغه دي شرطونه دي چې یو شونډې پې نه بندېږي نیم پې الفاظ پکې نشته او بل به غزل هم معیاري وي چې معیاري نه وي نو داسې د لاس نور هم لیکلی شم خو نه په هر بیت کې بیا تاثر یا اثر وي چې بس ته بېغمه شه نو درېیمه ورځ پس حمزه بابا پښتنې له مونږ هم ورغلو شاعران بیمار و راویښ کو کېناستو جوړ تازه او بس کېناستو ناظر استاد هم راغی نو ناظر استاد سره ته وکتل جوب ته لاس کړو هغه کاغذ یې د ما په مخ راوویستو ما ورته وخندل مو چې ته لا استاد لکه چې هر نه ونه شوه خبره ویې چې 3 شپې مې تېرې کړې چې یو شرط مې پوره کړی چې شونډې پې نه بندېږي معیار یې کمزوری و و دا تا څرنګې ده 3 څرنګې لیکلي نو ما ورته ویل چې ما 14 بیته لیکلي نو چې دا روغ څنګه پاتې ما چې دا د الله مهرباني وایي تاسې استادانو برکت دی نو بیا حمزه بابا راته وویل چې دا تا و ناظر سره دا نوم جونګ په څه راغی نو بیا مې چې هغه ته دا کیسه تېره کړه نو ویې خندل هسې سوچ یې وکړو او ویې ویل چې سایل صاحب یو ناممکن کار دی ممکن کړی چې 2 شرطونه چې هم غزل معیاري دی هم شونډې پې نه بندېږي یو ناممکن کار دی ممکن کړی دی ما ورته چې په خوله د برکت سره ما دا ساله د ځوانه کړه نور څه داسې نه و چې بس دا زه یم ما نه ښه شاعران تېر شوي دي ښه به اوس هم وي ښه به را روان وي خو مونږ کوشش دا دی چې شی ولیکو چې معیاري چې معاشره یې خوښ کړي څه سبق ته واخلي صحیح د چې کوم تاسو هغه څو بیتونه لیکلي وو چې خوله پې نه بندېږي هغې کې 2-3 شعرونه مو راسره شریک کړي نو یایي چې عشق ګران شو د اسرو انتظار نه وایي عشق ګران شو د اسرو انتظار نه وایي خوشحالۍ وایي د دردونو اظهار نه وایي
اوده زړونه دې راویښ کړه شور یې جوړ کړو اوده زړونه دې راویښ کړه شور یې جوړ کړو چې جوړ کړی دی نن داسې سینګار نه وایي وی چې احساس را سره نه و ډېره ښه وه هېڅ احساس را سره نه و ډېره ښه وه د وړو غوندې ژوندون وایي هوښیار نه وایي و نور داغونه د رنځور د زړه نه وران شو دریغه دریغه داغ د ستا د ګزار نه وایي و تترې نه دې تیرا ګوره ساحله تترې نه دې تیرا ګوره ساحله هلته جوړ د دواړو کور وایي اغیار نه وایي هسې فیرلس بیته دی خو بس دا راته یاد دي پکې مننه ډېره مننه قدرمنو ساحل صاحب سره ناست یو د غزل مخې له به راځو د ساحل صاحب نه به غزل هم واورو ساحل صاحب د کتونکو له چې کومه ده په یو غزل خو متن ده نه ماتېږي او غزل یې به راسره شریکوي خو پیله غزل په مو باندې چې کوم پیرزو کوي هغه راسره شریک بلکل به درته یو ساده غزل خو به درته وایم ارشاد یی چې اقرار یې وکړو د راتلو پستانه رانغلله اقرار یې وکړو د راتلو پستانه رانغلله و څنګه واده وه چې واده په واده رانغلله اقرار یې وکړو د راتلو پستانه رانغلله و څنګه واده وه چې واده په واده رانغلله ویې چې عمر تیریږي په احساس په اضطراب کې زما عمر تیریږي په احساس په اضطراب کې زما د بېغمۍ یوه کراره لمحه رانغلله و چې زړونه تش کړو غېږ په غېږ کې تر سبا په ګیلو چې زړونه تش کړو غېږ په غېږ کې تر سبا په ګیلو دریغه په ژوند کې په موږ دغسې شپه رانغلله شعر بیا وایه ډېر ښه ده چې زړونه تش کړو غېږ په غېږ کې تر سبا په ګیلو و دریغه په ژوند کې په موږ دغسې شپه رانغلله و د عشق منزل کې مې د مینې خزانې لوټ کړي د عشق منزل کې مې د مینې خزانې لوټ کړي و چا وې چې لاس ته بې بها خزانه رانغلله و څه غولوي مې د دروغو په وعدو بې وفا څه غولوي مې د دروغو په وعدو بې وفا و چرې په شونډو یې رښتون یې فکره رانغلله و جړی وریږي د غمونو مې د زړه په سیمه جړی وریږي د غمونو مې د زړه په سیمه د خوشحالۍ د بارانیو شیبه رانغلله او وصال دې وشو په رڼا ورځ غنیمت وګڼه وصال دې وشو په رڼا ورځ غنیمت وګڼه و ښه شوه زړګیه چې ناواره د شپه رانغلله او راغله جذبه کې بیا د چا په خوله غوسې ونیوه راغله جذبه کې بیا د چا په خوله غوسې ونیوه په داسې وخت کې ښه شوه ماله کینه رانغلله او وینې منزل ساحله خلک په رڼا د علم وینې منزل ساحله خلک په رڼا د علم او په اپرېدو کې ولې داسې جذبه رانغلله دا مقطع راته بیا وایه ډېره ښه وینې منزل ساحله خلک په رڼا د علم وینې منزل ساحله خلک په رڼا د علم او په اپرېدو کې ولې داسې جذبه رانغلله ډېره ډېره مننه نو په سترګو مې لیکلی دی ارشاد غالبا چې 1/5/1997 کې نو په هر بیت کې مکمل 2 کرښې یو بیت کې 4 وارې سترګې 15 وارې سترګې پکې ستایل شوي چې سترګو ته مې سترګې د اشنا شوې سترګې چې سترګو ته مې سترګې د اشنا شوې سترګې نو سترګو ته مې سترګې د دنیا شوې سترګې ډېر ښه چې سترګې زما سترګو ته یې شوې سترګې په سترګې بیا سترګو ته مې سترګې وارخطا شوې سترګې و تاثیر ته دې د سترګو ساقي ځیر شوې سترګې تاثیر ته دې د سترګو ساقي ځیر شوې سترګې و ستا سترګو ته محفل کې تر سبا شوې سترګې او بس سترګې رقیب سترګې کړي زموږ سترګو ته سترګې بس سترګې رقیب سترګې کړي زموږ سترګو ته سترګې
چې سترګو کې زمونږ سترګې په خلا شو سترګې سترګې خو خمار د ستا د سترګو چې لیدو په سترګو سترګو خمار د ستا د سترګو چې لیدو په سترګو سترګو یو بل ته سترګو سترګو کې ګویا شو سترګې سترګې او چې سترګې یې په سترګو د ساحله پرېږدي سترګې چې سترګې یې په سترګو د ساحله پرېږدي سترګې او یو بل ته سره سترګې په ژړا شو سترګې سترګې رئیس سجاد خوښه بې دا بل غزل هم درته وایي اورېدونکي زړه ما تنګوي چې هر څه یې لیدونکي د هغه هم ډېره مننه چې مونږ ته دا راغېږ ونیسي کتونکي ډېره مینه کوي صاحب ډېر په مینه باندې الله دې دو سره مینه وکړي الله دې ټول کتونکي خوشحال او آباد لري د زړه کور مې د اشنا په غم آباد شو د زړه کور مې د اشنا په غم آباد شو او خوشحالي شوه ترېنه جوړه چې ور یاد شو او بیا ازار به د درمن د زړه وانخلي بیا ازار به د درمن د زړه وانخلي په بې درده د درمن د زړه په بې درده د درمن د درد کذبات شو او خونریزي د اغیار په سازش کېږي خونریزي د اغیار په سازش کېږي اوس پښتون ته د خپل نوم نه جوړ فساد شو خونریزي د اغیار په سازش کېږي اوس پښتون ته د خپل نوم نه جوړ فساد شو و چې مسلم کړی کړی د یو زنځیر شي چې مسلم کړی کړی د یو زنځیر شي بیا به سیال شم که پوره مې دا مراد شو اوس خپل راته پردي ښکارېږي اوس خپل راته پردي ښکارېږي اول زړه کې مې په هر څه اعتماد شو و انتشار کې یې ژوندون تر مې ترغی شي انتشار کې یې ژوندون تر مې ترغی شي جمعیت نه د قومونو جوړ هېواد شو و لر او بر پښتانه یو دي نه بیلیږي لر او بر پښتانه یو دي نه بیلیږي ډیورنډ لاین یې د غیر په خوله بنیاد شو لر او بر پښتانه یو دي نه بیلیږي ډیورنډ لاین یې د غیر په خوله بنیاد شو او په ساحل باندې کارم د پاک مولا دی په ساحل باندې کارم د پاک مولا دی په خیبر کې چې د نظم بابا یاد شو ډېره مننه ډېره یې چې سپرلیا په خیر راغلی خو خندل رازنې نشي سپرلیا په خیر راغلی خو خندل رازنې نشي او مشغول د یار په غم یم غم د بل رازنې نشي و تر څو چې وي دا ژوند چارې به کړم همت مې ځوان دی تر څو چې وي دا ژوند چارې به کړم همت مې ځوان دی لاسونه خو په سوال بلته نیول رازنې نشي ډېر ښه شعر و یوې پېغلې ټاپه وکړه چې پښتون نه وي آزاد یوې پېغلې ټاپه وکړه چې پښتون نه وي آزاد تر هغې خو سینګار د خپل وربل رازنې نشي دا شعر بیا وایه ډېر یوې پېغلې ټاپه وکړه چې پښتون نه وي آزاد تر هغې خو سینګار د خپل وربل رازنې نشي او پښتون یم مسلمان یم ازادي مې ازادي دو پښتون یم مسلمان یم ازادي مې ازادي دو و سجدې د غلامۍ چا په دورشل رازنې نشي و د ژوند په هر ډګر کې نوې وسوسې شوې د ژوند په هر ډګر کې نوې وسوسې شوې او منزل ته په دو زړو کې یم مزل رازنې نشي و ډېر شته چې بد ارادې به زما په هکله وایي ډېر شته چې بد ارادې به زما په هکله وایي هغوی ته هم دعا کوم کنځل رازنې نشي و یوروب د خیبرو د غزل خور په پښتونخوا دی یوروب د خیبرو د غزل خور په پښتونخوا دی دا چا ویل چې لیکل د ښه غزل رازنې نشي او دا سوال کړم چې په ژوند مې په افغان کې امن راشي
دا سوال کړم چې په ژوند مې په افغان کې امن راشي ولیدل د بد ورځو د کابل رازنې نشي ډېر ښه شعر ده بیا وایه دا شعر ډېر دا سوال کړم چې په ژوند مې په افغان کې امن راشي لیدل د بد ورځو د کابل رازنې نشي او ساحله اپریدا یم د خوشحال سره ملاتړ یم ساحله اپریدا یم د خوشحال سره ملاتړ یم و سلام د چمچګیرو د مغول رازنې نشي وا مکتب بیا وایه ډېر ښه ده ساحله اپریدا یم د خوشحال سره ملاتړ یم و سلام د چمچګیرو د مغول رازنې نشي پښتونه څه تالا والا شوې د نفاق د لاسه اوس په رڼا ورځې کورونو تلاشي اخلي شعر بیا وایه ډېر ښه ده پښتونه څه تالا والا شوې د نفاق د لاسه اوس په رڼا ورځې کورونو تلاشي اخلي و دغه د چا په بهانه اغیار زمونږ په وطن دغه د چا په بهانه اغیار زمونږ په وطن و سم یې چاڼ کړې اوس د غرونو تلاشي اخلي و خیبره ستا د هر یو دور شجاعت بلولي خیبره ستا د هر یو دور شجاعت بلولي چې څوک تاریخ د کتابونو تلاشي اخلي ډېر ښه ده و نرسي فن ته د ساحل اپریدي ډېر شاعران نرسي فن ته د ساحل اپریدي ډېر شاعران کمې هر څو د غزلونو تلاشي اخلي ډېر ښه ده ډېر یو غزل به بل درته ډالۍ کړم چې شمې د ستا په بلېدو کې اثر پاتې نه شو شمې د ستا په بلېدو کې اثر پاتې نه شو چې په لمبو د پتنګانو وزر پاتې نه شو و د اشنا یاده د غم غشي لږ په پام واروه د اشنا یاده د غم غشي لږ په پام واروه و ځای د ویشتلو نور زما په ځیګر پاتې نه شو و نوره دنیا مې کړه تسخیر د عشق مقام چې راغی نوره دنیا مې کړه تسخیر د عشق مقام چې راغی را سره ستا د خپلولو هنر پاتې نه شو و چې ستا د حسن عرفان وشو د ښایست په جهان چې ستا د حسن عرفان وشو د ښایست په جهان درته حیران چې نوي داسې بشر پاتې نه شو و د افغان سیمې چې په تاب امن کله راځي د افغان سیمې چې په تاب امن کله راځي د خونریزۍ نه خو د سمه او غر پاتې نه شو و د بیلتون غمه څومره دروند دي لکه غرونه غرونه د بیلتون غمه څومره دروند دي لکه غرونه غرونه چې تا په هیر کم داسې غم په دهر پاتې نه شو و خود به په مونږ کې بېننګي او بدامني خوارېږي خود به په مونږ کې بدامني او بېننګي خوارېږي د افریدو چې سریشته او لنګر لښکر پاتې نه شو د افریدو چې سریشته او لښکر پاتې نه شو و د دنیا سترګې شوې د ستا سترګو ته سترګې سترګې د دنیا سترګې شوې د ستا سترګو ته سترګې سترګې چې تا ته نه ګوري نو داسې نظر پاتې نه شو و څو په ساحل که زه ساحل کړم ننداره د چاپو دا د کراچۍ په دریا په غاړه مې لیکلی و څو په ساحل که زه ساحل کړم ننداره د چاپو د زړه د یاد نه خو مې بیا هم خبر پاتې نه شو سند کې ماری کراچي 23/7/1996 ډېر ښه ده ساحل صاحب د ناستو ملګرو لا د کتونکو لا ډېره غوښتنه کوي چې ساحل صاحب نو اردو کې هم څه ریکارډ کړو اردو کې داسې چې کومه داسې سوي په مو باندې پیرزو کې بالکل یو دغه زه پیش کړم چې مادری زبان نہ ہونے کی بنا پر اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو معافی چاہتا ہوں ځکه چې مورانۍ ژبه مې نه ده ومنه به غلطۍ شوي وي او نور بس دغه ټوټه پوټه مې اردو هم لیکلي نو یہی چې مانا میں نے کہ آج تیرا سنگار تھا عجیب مانا میں نے کہ آج تیرا سنگار تھا عجیب ہر ناز سے غضب کا ہر ناز سے ظاہر غضب کا وار تھا عجیب
ہر ناز سے ظاہر غضب کا وارتا عجیب، دکھلائی کس انداز سے وفاؤں کی جھلک، دکھلائی کس انداز سے وفاؤں کی جھلک، لبوں پہ مسکراہٹ تھی دیدار تھا عجیب، وہ نہ ہنس اور نہ ٹوٹ جائے گا زخموں کی پیوند، نہ ہنس اور نہ ٹوٹ جائے گا زخموں کی پیوند، آج ان کے سامنے میرا بھی اظہار تھا عجیب، وہ تو نے جو پلائی سرخ لبوں کی شراب، وہ تو نے جو پلائی سرخ لبوں کی شراب، ہو چھڑی ہوئی ابھی تک خمار تھا عجیب، شعر بیا ہوا ډیر وہ تو نے جو پلائی سرخ لبوں کی شراب، وہ چھڑی ہوئی ابھی تک خمار تھا عجیب، وہاں کہہ گئی واپس کبھی پھر لوٹ نہ آئی، ہاں کہہ گئی واپس کبھی پھر لوٹ نہ آئی، ویسا نہ ہوئی ابھی تک اقرار تھا عجیب، میں سمجھا کہ بس آ گئی ہے دام میں سے کار، میں دم کراچے کے اردو پہ مشاعرہ کیوں ویلو، میں سمجھا کہ بس آ گئی ہے دام میں سے کار، ہم خود ان کا شکار ہوئے شکار تھا عجیب، شعر بیا ہوا ډیر میں سمجھا کہ بس آ گئی ہے دام میں سے کار، ہم خود ان کا شکار ہوئے شکار تھا عجیب، وہ ساحل پہ رحم کر اپنی وصال کی محبوب، ساحل پہ رحم کر اپنی وصال کی محبوب، مشکل شب ہجرا کی انتظار تھا عجیب، درہم بتنیر دا ہوئے نا، دیکھا میں نے حسینوں کا کمال چپکے چپکے، دیکھا میں نے حسینوں کا کمال چپکے چپکے، بخشا دیا اندھیروں میں وہ وصال چپکے چپکے، دیکھا میں نے حسینوں کا کمال چپکے چپکے، بخشا دیا اندھیروں میں وصال چپکے چپکے، گلوں پہ نگاہ ڈالی تو بلبل دیکھی اداس، گلوں پہ نگاہ ڈالی تو بلبل دیکھی اداس، آیا میرے گلشن پہ زوال چپکے چپکے، وہ خاموش تھے اس کے لب مگر اس بات پہ حیرانی، خاموش تھے اس کے لب مگر اس بات پہ حیرانی، سنایا آنکھوں آنکھوں میں احوال چپکے چپکے، وہ اقرار کیا وفاؤں کا مگر یہ بے رخی، اقرار کیا وفاؤں کا مگر یہ بے رخی، کرتے ہیں کس انداز سے، کرتے ہیں کس انداز سے استحصال چپکے چپکے، وہ نفرت برے جہاں میں خونریز ہنگامے، نفرت برے جہاں میں یہ خونریز ہنگامے، ووٹیں گے زمانے سے اب دجال چپکے چپکے، ډیر خدا وہ یہ چاند تیرا احسان مجھ پہ اس کرم کی ہے، یہ چاند تیرا احسان مجھ پہ اس کرم کی ہے، دکھلائی بدلوں میں بھی جمال چپکے چپکے، وہ کس منہ سے اج گویا ہو کہ میں تیرا ہوں ساحل، کس منہ سے اج گویا ہو کہ میں تیرا ہوں ساحل، دیکھا تیرے رقیب کا استقبال چپکے چپکے، دا مکتیره ته بیا وای ډیر کس منہ سے اج گویا ہو کہ میں تیرا ہوں ساحل، دیکھا تیرے رقیب کا استقبال چپکے چپکے، چوکې ډیر خدا ارشاد کہ میں نے جب یار سے وصلت کی یاد دہانی، کہ میں نے جب یار سے وصلت کی یاد دہانی، تاثیر سے محسوس ہوا زحمت کی یاد دہانی، وہ طویل مدت کے بعد ملی تو وہ بھی سر عام، طویل مدت کے بعد ملی تو وہ بھی سر عام، آنکھوں آنکھوں میں کہہ گئی خیریت کی یاد دہانی، وہ کون ہے جو ہمدرد ہوگا بوقت مصیبت، وہ کون ہے جو ہمدرد ہوگا بوقت مصیبت، اب کس کو سناؤں اپنی غربت کی یاد دہانی، وہ کون ہے جو ہمدرد ہوگا بوقت مصیبت، اب کس کو سناؤں اپنی غربت کی یاد دہانی، وہ غریب سے انتقام لینا رواج بنا دیا، غریب سے انتقام لینا رواج بنا دیا، ان ظالموں کو کون کرے ظلمت کی یاد دہانی، ان ظالموں کو کون کرے ظلمت کی یاد دہانی، وہ دکھلائی جب جگر پہ میں نے
जख्मों की तस्वीर दिखलाए जब जिगर पे मैंने जख्मों की तस्वीर शायद उनको भी याद होगा था शायद उनको भी याद होगा हसरत की याद दहानी जिधर भी निगाह डाली तो नजर पे आए तू दयो शेर दे वजूद दयो दे शहूद जिधर भी निगाह डाली तो नजर पे आए तू अब किसको बताऊँ तेरी कसरत की याद दहानी जिधर भी निगाह डाली तो नजर पे आए तू अब किसको बताऊँ तेरी कसरत की याद दहानी वो उठाएंगे कलम अपना अब जुल्म के खिलाफ उठाएंगे कलम अपना अब जुल्म के खिलाफ ज़मीर मुझे पुकारता है गैरत की याद दहानी वो आज किस खुशी के बदले में मसरूर हुए साहिल आज किस खुशी के बदले में मसरूर हुए साहिल शायद किसी की याद होगी दावत की याद दहानी आज किस खुशी के बदले में मसरूर हुए साहिल आज किस खुशी के बदले में मसरूर हुए साहिल शायद किसी की याद होगी दावत की याद दहानी و پوښتنه کول غواړم چې داسې یو ارمان چې پوره نه وي چې هغه مو سره شریک کو د زړه خبره ده چې دا کتون کې هم واوري او مې هم واورو او بیا به نه څو خپل در ادم خیل علم ډیر خوشحال و آباد لرم انسان خو سره خو ډیر ارمانونه وي او ډیر نه پوره کېږي ډیر بس خو زما چې که نه په ژوند باندې د دوه غټ ارمانونه وي چې یو عمرې له لاړ شم ښکلي ځایونه ووینم دا مې ډېر غټ ارمان دی و دویم دا چې کتابونه مې د کوم ناچاپه دي چې دومره وخت ما ورسېږي چې ټول که نه چاپېږي چې یو کتاب خو چاپ شي او بس دغه دوه غټ ارمانونه مې دي نور دا و چې مونږ غریبان خلک یو خاکساره ژوندن دی دا سوچم نشته دی چې یارې پوه شوې او بس دغه دوه غټ ارمانونه مې دي الله دې تاسو هم پوره کړي او الله دې ما هم پوره کړي امین سایل صاحب تاسو چې کوم ارمانونه او داسې به ته وایم چې هغه کتونکو له تاسو هغه پیغام ورسېده او په تلو کې به سایل صاحب تاسو نه زه د موبایل نمبر پوښتنه وکړم چې تاسو موبایل د رابطې سره نمبر وي نو هغه تاسو موږ په دې ویډیو کې وایو نو دغه رابطې نمبر موبایل نمبر 0342 2675 317 0342 2675 317 ډیره مننه خوشحال اوسئ سایل صاحب قدرمنو پروګرام واورید سایل صاحب سره خبرې اترې هم وشولې ډیره مننه سایل صاحب کتاب ډارې کړ خوشحال اوسئ سایل صاحب ډیره مننه الله دې عزت وکړي سایل صاحب خوشحال اوسئ مننه قدرمنو د سره خپل رحیم سجاد لا او محترم ګران یو حسین سایل صاحب لا او فیاض مومن صاحب لا په شریکه باندې ورکو اجازه په لوی علم سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته